کریمه کې صفات د مجاهد بیانې لکه څنګه چې سورۃ الانفال موضوع د القتال فی سبیل الله الله لاره کې jihad کول jihad یو عبادت هر عبادت شرایط لري ارکان لري آداب لري واجبات او سنن پکې jihad هم د قشان پچا فرض دے هغه ته مجاهد وای jihad کې څوک شریک دی هغه ته مجاهد وای مجاهد بس صفاتونه نه پنځه صفاتونه ذکر کړي یا تونو بیا دې پنځه صفاتونه دواله الله گواہی کوي د ایمان دا دروازه بند کړي نه د आवाज به بار نه شي اللہ و انما المؤمنون یقینا مومنان الکاملون فی الایمان چی کامل دی په ایمان کې یعنی عاصم مومنان نه یادوم د کامل ایمان والا خلق الذين خوش نصیب کسان دی اذا ذکر الله چکل الله یاد کړي شي ای وحید او د الله وحید یاد کړي شي وجلت قلوبهم خافت قلوبهم زړونه ویریږي اول صفت دا ده کامل مومن الله یاد شنو زړی ویری وجل ویری ته وی زړ کی ویر راش دیم صفت دا ده وی ذات الیت علی ما آیات چکل لستل کی په د باندې په دی باندې اتنا د الله زادتهم دا اتنا زیاتې دوی ته ایمان تصدیق زیات اعتبار د مومن به حصہ یا په اعتبار د کیف سره درم صفت دا دی علی ربهم یتوکلون خاص پر رب د دې په بروسه کوي نه په بل څه به یثقون الله بغیری پتبت اعتماد کوي په غیر نه د الله بغیری د کوم ځای راويستو دا تقدیم د مال او وقت تاخير علی ربهم دا جار مجرور متعلق دی توکلون پورې خدای مخ کې معنا دا د مجاهد توکل په پڅي په ټمبم به نه ما سره ټمبم نشته د امریکای سره څنګه جنگ وکم او د مجاهد توکل په اسباب او وسلونی زما وسله دا غسر نه ده برابر نه علی ربهم یتوکلون پر رب بروسی تاسولی دل کنا والله اتلس کاله مخکې امیر المؤمنین بیان تاسو اوریدل کنم دی اوریدل والله اتلس کاله مخکې کړی زما یاد شي بي بي سي نه ما واوریدل صح حالت خلق ډیر خپاو او دوی ویری اوس مونږ ورته زارې کو چې اسامه ملامت نه ده د حمله نه ده کړی کم عدالت چې ستا خوخي هغه ته به پیش کو به پیسې ورو کې درېمګړي هیواد ته یو درېمګړي ملک امریکا را سره نه مانی ظلم کوي سرزوري کوي او مطلب دا چې اوس ورته د څه وخت براشي مونږ به غرونه ته شو او مونږ به ګوریلا جنگ کوو او بس دوی د بخارونو کې دی برانه آرامونه او دا زما عسكر چې دي زما طالبان وای دا د ظاهر شاه عسكر نه دي ظاهر شاه په افغانستان کې بادشاہ تیر شو چې وا صدر روم ته لاړل ته سیاسي پناه واخیستا او عسكر تسلیم شو نزبل ملک ته نظم چې پناه واخله مذهب مخرته زما دا زما عسكر چې دي د هم ټول غرونه ته زیاده تسلیمي کینا سب جیلونو لږی او سب شهیدان کې خود تسلیمې دوه اعلی نه دی یو او دوی مدد بیا به دوی را تزارې کوي خو مونږ به نه مانو دا تل کاله مخکې په دې غوګونو ما وره دا بیان وشته دی په دې دغه کتاب سره اوریدل دی کنه دی اوریدل وای زما عسكر زما طالبان چې کوم دی دا د ظاهر شاه عسكر نه دي چې هغه دغه ویستل او تسلیم شو او مطلب دا چې بادشاہ لاړ روم کې پناه واخیستا ایټلی سیاسي پناه واخیستا او تختې د زنه تختم زبم غره لازم او غي بم غره او بیا براته دوی زارای کوي او مونږ به نه منو ورته زارای کوي هوټل کې کینی چې درې ورځې خبرې دی هغه شپږ ورځې ته ورځې ته ورځې دې تر پاسې کې چې دا مونږ نه منو بیا ورته تاسو خو کې نه کنه خیر تاسو خو لکه نه خیر دی نو اوس دا د اوس نه پری دی اوس بیا گیر کړی پینځشتم د پرورې نه نن سوې ماده سرور ماده دوه ورځې وخت ورکړم خبره خو څوک نه ستړي کیږي کراغه خو دې خبرې نه چې بازي یو خبرې کوي نو ورته خوږي خي وینا دا دوه ورځې دمه ده پک دا دمه ماما نه ده د یو ته موږ دا خبرې نه منو وایي تاسو سوچو کې بیا به کی خیر دی او تاسو سوال جاری ورته شروع کړی د حسینه پری
ګورئ وعلى ربهم يتوکلون رب باندې به توکل کوي دا دریم صفت سلورم والذین یقیمون الصلاة کامل مومنان ها خلق دی یقیمون الصلاة چې ودرې منځ یاتون بها راتک په دې مانځ سره به حقوقها مع حقوقها پنځم ومما رزقناهم آتیناهم چې کوم مال ورکړې دي انفقونه لګي به پیتات الله د الله پتات دا پنځه صفاتونه به اولئک دا موصوفون بما ذکرهم المؤمنون دی کامل مومنان دی حق قاصد من پسدق بلا شک لهم درجاتن شد دی د پار درجه منزلونه په جنت کې اندر به او مغفرتون بخنا او رزق کریم او رزق د عزت په جنت کې کما خرجک ربک دعوسو د دې مشببه شی دی انفال د الله دی هغه وین کریو الانفال لله والرسول وان کریو اگر که د دوی نه د خواخه لکه څنګه چې تربو وستری د کورنا بدر غزا ته د دوی نه واخواخه ځکه نبی علیہ السلام ته خبر راغی چې د شام نه قافله رااله د ابو سفیان په مشرۍ تجارتي مالونه دی پکې لار بوټونی سو د کار به پیوشي غنیمت بشي دی وته 314 صحابه دي ورسره نو ابو سفیان ته چا خبر ورلو هغه لار بدل کړه نو وتښتید نو ابو جهل ته خبر ورسید چې قافله نیسی او د قافله کې نیولې ور د مکی اقتصاد تباہ کړي اقتصادي جنگ ورسره کاو نو ابو جهل زر کسان تیار کړ چې راځي او بس داسې وکړو پریدوی نه جنگ ورسره کو ابو جهل ته وته او چې کله راوته د کعبه د خلاف پوریزان را جوړن کو چغه سوري وي او دعاګاری کوي خدایا بس ته چې کوم ډله حق یق کامیاب ځان ورته حق کاری دا او د خورشتي قطه کوي او د داسې وکړو د دغه کو چې کوم اللهم انصر احد الفريقين خدای چې کوم په دې دوه ډالو کې بس ملاریا قطه فتح ورک او دا دعاګانې تر وته دمه ور سره دي د سندرو والا خزیو شراب او دا سيزونه دی او بنشو تماشو کې وروته زر کسان نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه سره مشوره وکړه دوی خو وتی دي قافلې پس خو خبر ورته راغی چې ابو جیل راغی او قافله او تخدید سکو د سخل کو خوخه او د سخل کو نو خوخه کنه الله تعالی بیان کوي ها نو پاسې دل یو پاسې د بیان او ابو بکر پاسې د قربان چې تسوای منګه منو عمر پاسې د عمر ورته وای چې قربان تسوای منګه منو وای تاسې ته ما وای تاسو سره د ماته مشوره راکړي هغه مشورې ور کوي او نور نبی له ځام اشاره کوي چې تاسو مشوره راکړي مطلب دا دی چې صراحت نه کوي انصار پوهه شو چې دا منګه یادای چې تاسو مشوره راکړي تاسو څنګه مشوره ده د انصارو دا کومه مشوره چې ورکړي و دا خو مهاجرینو ورکړي و او د انصارو سره خدا معاهده شوی و که پتا باندې مدینه کې څوک حمله کوي موږ به ښځې او بچي قربانو خو ستا دفاع به کوو دا معاهده کې خدا نه و ذکر شوي چې بار باب د ستا د دشمن پسې وځو نو اوس خو موږ بار ورپسې وځو نو ستاسو څه مشوره ده مقداد ابن الاسود پاسې او هغه بیان وکړو هغه داسې بیان وکړي د خدای پیغمبره مونږ ته داسې نه وایي لکه موسی ته چې بني اسرائیل ویل چې سبا انت وربک فقاتلا انها هنا قائدون بلکې مونږ درته وایي تزا بنصر ربک د خدای په مدد ځه مونږ به د تا سره یو چې ته چېرته ځې هغې ځای ته به ځې قسم دی که برګل غمان ځای ته ته لاړ شي اوبو ته مونږ وغورځیم نو مونږ به در سره انشاءالله مونږ به تا نه مخکې اوبو لټوب کوو چې مقداد ابن الاسود دا بیان کو عمر رضی الله عنه فرمایي چې د نبی رسول الله چهره خيسته کېده ما ورته قتل چهره منوره شو د ډېر خوشاله نو مسکې شو او زه وایم چې قسم دې چې زما د ارزو د چې کاش کې د مقداد ابن اسود په ځای زوی او دا بیان ما کړی و نبی رسول الله د مان دومره راضي شوی وي اسه کسان پکې واغې ورته ویل چې دغه په زړونو کې دا و چې نزو ځکه چې موږ سره وصله نشته سلا را سره نشته موږ سره خو یې سم یو سو توری دی ته توری دی را سره دعا سونه دی دومره وخوان دي وای ما سره خدای وعده کړی دا الله بیان کوي کما اخرجک ربک لک څنګه چې وستلې رب ته د بیت دستانه بالحق په حق متعلق د تر اخرج پوری
وان فريقا من المؤمنین یقینا یوډل د مؤمنان لکاریون بدګنون کې ود خروج جمله حال د کعب د اخرج کنا او کما خبر د مبتدا موضوفه ده مثال وی حاضر حال فی کراهت املا مثل اخراج کلک وتل استفی حال کراهت وقد کان خیر لهم دا غره او دی د پاره په کذالک ایزن همدارنګان پالم دی پاره غره دی وذالک ان ابا سفیان قدیم بعیرا من الشام فخرج سسن اصحاب الاغنمو چې غنیمت ونیسی په علامت قریش فخرج ابو جهل ومقاتلو مکه د مکی جنگیالی یذبونو چې دای ندی پاو کې ومن نپیر دا نپیرو واخذ ابو سفیان بالعیر قافله طریق السائل سائل فلار فنجت بچو فقیل لبی جل ارجع لاړ شه بابا د انکارو کې نظم جنگ کوم وصار الى بدر فشاور النبي صلی الله علیه وسلم اصحابه وقال ان الله وعدني الله ما سره وعده کړی د هدایت طائفتین چې دی دوه ډلو کې به یو درکې فتح فوافقوه على قتال النبي وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له مقدت تیارې نه کړی لکه الله وای یجادلونک جګړه کوي تاسو نه په الحق باغ کې قتال کې بعد ما تبین ظهر لهم کرنما یساقون الى الموت لکه دوی چې یساقون کس کول کې ګیل الموت مرګ ته وهم ينظرون او دوی ګوري لیا ایتا عیانا کار پی کراهت له بد غنلو داغي کې وذکر یاد کوي یذکم الله باو کې چې وعده کړو الله تعالی هدایت پای پته نه یو د ډولو تاسو سره العیر و النبیر قافله یا نبیر او یا لخر انها لكم دا یو بس تاسو د پاره وتودون تريدون او تاسو دا غوتل ان غیر ذات شوکتی چې غیر د خاوندان د صلاح عباس والصلاح وهي العير قافله د تاسو شي تاسو دا غوتل چې قافله سره مخامخ شي د لخر سره مخامخ نشي تكون لكم وللقله عددها وعددها د وجه د قلت د وصلو د دین او عدد یا د قلت د سلاګان د شمیری د دینا په خلاف د نبیر ويريد الله الله دا غوښته ان يحق الحق چخکار کی حق یظهرو بکلماتی په کلمات سابقه او بظهور الاسلام ويقضى بخباسی او باسی دابر الکافرین بنیاد د کافرانو اخرهم اخر د کافرانو بل استثال بخکنیو کی فامرکم بقتال النبیر الله دی تامرو ک په قتال د نبیر سره چې د لخر سره وجنګيږي لحق الحق بي ويبتل يمحق باطل کی کفر ولو کرے المجرمون المشركون ذالک اذكر یاد کا نو چې دی بدر ته ورسېدل او غویم بدر لرا رسېدل یو سل شپېته کیلومتر ډېر مې ارمان دی دوا کوي چې خدای پاک مې عمرې ته دا ځل بوزي بدر مې ډېر ارمان هغه وخت کې نه کېده تاسو لاړې شاید ګل قاری صاحب تاسو دلی وي ډېر مې ارمان دی ډېر دعاګانې کوي سقيفه بنو سعیده او بدر مې ډېر ارمان دی هغه وخت کې نه کېده موږ د خلکو ویل یاره لارې نمراته وي او نقصان به جوړ شي کنه یو سل شپېته کیلومتر مدینه منورې نه لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جمعه جوړ کړ او دا دغه ورته جوړ کړ سفر ورته جوړ کړ سفر سورې ورته جوړ کړ سورې رمضان دی سورې ورته برابر کړ په دې نبی رسول سوري کې طرف تکي ناس دی او سبا له بجنګ کې او کافران هغه خوا دی او دی خوا دی سبا به مقابله اوس نبی علیہ السلام سره الله وعده کړی دا کنه چې الله تعالی به تاسو ته مدد کوي نو الله بیان کوي استستغیثون باغ کې چې تاسو فریاد کوو ربکم رب تاسو ته تطلبون تاسو طلب کوو منو داغن الغوث فریاد بالنصر علیهم په نصر د دوی باندې نبی علیہ السلام ټول شپه دعاګانې کولې او الله تعالی او دا صادره پوکو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی یا غیاس و اغیثنی یا غیاس المستغیثین دا دعا بے کولا صادر د دی وگین را پریوتو او پجړا دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورغه دا صادر په دی وګو ورسم کو او د شاده طرف ته الله سره تاو کو او ورته د خدای پیغمبر الله چې تاسو سره کوم واده کوي ابو بکر ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر عاشق او مینو الله تاسو سره کوم وعده کړی دا به پورا کوي نبی علیہ السلام دا سي دعا کوله چې ابو بکر سره ویره پیدا شو چې اسمان براو وای خدای دا وړه دلته کته څه باقي بیا به دې مختص مکه ستاسو نو مخستو څوک
دا یو څو کسان دي دا یو څو کسان دي ستا د دین د پاره راوتی کچرته دا ان تهلك هذه العصابه کدا وړه ډله ته هلاکه کې استاد نوم د اخیستو په دې دنیا کې څوک نشتا ابو بکر صدیق سره ویره پیدا شو چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الها او زاری خدا سید چې اسمانونه را غورځي نو الله جل شانه ورته وای استستغیثون ربکم په وخت کې چې فریاد کوو تاسو رب تطلبون منه تاسو طلب کاوه دا غنه فریاد بن نصر علیهم چې مدد مغخته دا غنه فاستجاب لكم الله مننه وکړه تاسو انی بیانی ممدکم چې تاسو مدد کو معینکم تاسو مدد کوم بیالف من الملائکه فزر د ملائکو مردبین یو د بل پسې برازي متتابعين يردف بعضهم بعضا یو د بل پسې برازي زر ملائکه ورته راولې غلي ووعدهم بها اولا ثم صارت 3000 بیا 3000 شوي ثم 5 بیا 15000 شوي کما په آل عمران لکه په آل عمران کې دي فقرئ بالف لکه افلس جمع وما جعله الله الله دا د ملائکو علی گل نو ګرځولي الا بشرا مگر زیره ولتطمئن به قلوبکم او د دې لپاره چې مطمئن کی باغی باندې زړونه تاسو ومن نصر الا من عند الله نه ده مدد مگر د الله د طرفه ان الله عزیز حکیم یقینا الله عزیز د عزتونو والا دی حکیم د حکمتونو والا دی اذکر یاد کای یغشیکم النعاس پاو کې چې تاسو پټ کړی جټ کې امانت منو امنو منه د الله د طرفه امام ما حصل لكم من الخوف هغه چې حاصل او تاسو ته خوف منو دا غینا وينزل عليكم من السماء الله نازل کړو د اسمان نامانو بولی طهرکم بی دې د پاره چې تاسو پاکي پاغي باندې من الاحداث والجنابات ويذهب عنكم اولری کی تاسو نارج سے شیطان وسوسه د شیطان تاسو ته بانکم لو کنتم علی الحق کچری تاسو په حق وای ما کنتم زما تاسو بتګی نه وای محدثین بیا او تاسو بنوي والمشركون علی الماء مشرکان دوبو غاړه نیولې وا ولیر بتا یحبس ساده د وجنا چې کلک کی علا کلکوال راولي پر جوړو تاسو په یقین سره او به صبر په صبر سره او ثبت به الاقدام او مضبوط کی په دې سره قدمونه تاسو ان تسوخ په الرمل چې ونه خوېږي په شګو کې شګي وي منډه به چې پکې والا نه خوې دبا دا شګي الله تعالی په باران باندې کلکې کړی یز یوحي ربک په وخت کې چې وਹੀ کړي وربستا ال الملائکه ملائکو تا الذين ملائکو تا امد به المسلمون چې امداد کړو په دې سره د مسلمانانو انی ماکم بی انی ماکم الله ملائکو تویل تاسو سره يم بلاون و النصر فثبت الذين کلک یا کسان امن چې مان راوړل د بلیانت بیانت سره او تفسیر او تفسیر سره سول کی زرد چې زبا واچوم په قلوب الذين بزرون دای کسان کی چې کافران دي الرو بالخوف او ویر په کې واچوم فضربوا وهيدا کافران فوق العناق برد سټونو نه روز بسرونو وضربوا وهي منهم د دین کل بنان هر د غتو بندونه اطراف الیدین والرجلین فکان الرجل یقصد ضرب رقبه الكافر فتسقط دا رقبه براو ورزید قبل ان يصل سيف ویلی مخکې د دینه چې ورسیږي تر د اغیتا ورماهم صلی الله علیه وسلم بقبضه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موټه راواچو من الحساد قانونا د قانونا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راواچو یو کانه شګی راواخیستی فلم يبقى مشرکن یو مشرکم پاتې نشي الا دخل فی عینیه من شیء مگر داخل شپستر گداغي کی داغي نشه په حزمو ذالک العذاب دا عذاب چې واقع شپ دی باندې دا ځکه بیان نم شاقو خالف الله مخالفت کړو د الله او رسول او د رسول و من یشاقق الله سوک چې د الله مخالفت کوي او رسول او د رسول فإن الله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکول والا دی له ذالکم دا عذاب فذوقوا وسکه کافرانو په دنیا کې وان الکافرین یقینا کافران په آخرت کې شته د دې لپاره عذاب النار عذاب دور یا ایو الذین آمنوا ایمان خاوندانو عذاب
اذا لقيتم الذين كفروا چکل تاسو مخامخ کې گئی د کافرانو سره زحفن مجتمعين کانهم لکدوی لکثرتهم د کثرت د وجنا یزهقون یو د بل پشای فلا تولوا الادبار مگر زوی دوی تشاګان منحزمین په داسې حال کې چې تاسو دغه شکست خورون کی ومن یولیم یوم اذن غسوک چې وګرځي دوی ته په دې ورځ باندې یوم لقائهم دبرو شا الا متحرفا دا ګور استثناء ده جزاء ده ومن یولیم چې څوک وګرځي دي کافرانو تشا فقط باع بغضب من الله دې اختشب غضب د الله دا دو صورتونه استثناء کوي د غضبنا اول صورت دا ده الا متحرفا منعتفا لقتال چې د مایل قتال ته بي یریهم الفرتا چې د اراده د دوباره راتلو ولري یا د بل چا سره یو ځای کېږي مکیدتن چل کوي وهو یریدو منډه کې خود د اراده الکره واپس راتللی او متحیزا یا منظمن یا د ځان په وست کې لافیت یې ډلې ته جماعت د مسلمانانو ته استنجد بیا چې طلب د مدد کی پاغي سره داسې منډهونه کې هم داسې وتختی فقط با رجع بغضب من الله بغضب د الله او ما واو جهنم او زید استوګنه د جهنم دی او بي سر مسیر او ډیر زید ورتلو د مرجعیه وهذا مخصوص بما پاغه وخت کې ظالم یزيد الکفار لزوفي چې کافران په دوچند زیات نه کې دوچند نه زیات بیا مسلمان جنگ شروع کې و تختینو خیر دی فلم تقتلوا تاسو نه دی وجری په بدر کې به قوت کې په قوت تاسو ولكن الله قتلهم لیکن الله وجری دی دوی بنصره یاکم ځکه چې الله تاسو مدد کړي و ما رايت یا محمد تاوشتل نکوله محمد ایون القوم استرګره د قوم زرمه تا په کې چې تاوشتل کول بل حساب کانو لئن کف من الحزن یو موټه د کانو لا یبلو یون الجيش نه د کیسترګې د لخرونو کثیر برمیتن پوښتلو د یو بشر ولکن الله رما لیکن الله وشتلی دی دوی یعنی تستا پوښتلو کې الله طاقت چوله 20 سال کې ذالک الیه زکه چې دا الله ور رسول دی فعل ذلك الله دا کارو کل یقهر الکافرین دی دا وجلا لیقهر الکافرین چې مغلوب کی کافران ولیبلی المؤمنین منو چې امتحانو کې په مؤمنانو باندې د طرفنا بلا ناتا ناسنا امتحان خیسته چې غنیمت ده ان الله سميع الاقوال علیم باحوالهم ذالکم دا بلا حق دا وان الله موهن الله تعالی زئی پکون کې ده کید الکافرین د تدبیر د کافرانو الله اسمکی والا وتوي تاسو ولې خپای ان تستفتیو ک تاسو طلب د پته کوي کافرانو تطلب الفتح فتح هم طلب کولا قضا اس قال ابو جهل ویل منکم استاسن الیهم دیتا اینا کان اقطع للرحم کم یو چی وی قتکون کې درشتي واتان اور راوړی بما هغس لا نعرفهم الله مې خدایا اينا کان اقتال الرحم کم یو غسون کې درشتي واتان مونږ ته راوړی بما هغس لا نعرف چې مونږ نه پیژنو په جنو الغداتان نه هلاک اے اهلکو فقط جاءكم الفتح تاسو د پته را پته مختکر القضاء بهلاك من وكذلك بهلاك دا چا چې څوک دي چې ابو جهل او من قتل معودون نبی صلی الله علیه وسلم والمؤمنین مؤمنان نه دي غیر اشتی نه وسی د سې صحیح نه دی راوړي چې هغه ناجایز صحیح نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې تاسو دې مړو کې د ابو جهل حال به ماته څوک معلوم کی عبد الله ابن مسعود ورته وایي چې به معلوم کوم عبد الله ابن مسعود په ټول صحابه کې لنډه صحابیو بدن نه ډیر کمزور و لټولې شروع کړل ابو جهل په کې ولید او په دې ملا ورته په دې سینه ورته کېناست ابو جهل ورته وایي اے د ګډو سرون کې شپون کیا ته خو ډیر اوچت مقام باندې ناسې سغواړي وای سر ته غوسوم دا هغه عبد الله ابن مسعود چې دی ابو جهل په مکه مکرمه کې ډېر تکلیفونه او ډېر تعذيبونه ور رسولي او ډېر پازاب کړو ځکه غریبو و یو درې وصیت کوم یو دا چې بده خپل توره می دا سر را غوسکا دیم دار چې په ویخ کې غوسکا چې د نور سرونه کې زما سر نیغي زما شریم دریم دار چې محمد ته وایا چې اوس می اخري وخت دی خو زما بغض تا سره مخ شان دی لکه په خوا چې څنګه اوس څه کمه پکې نه دی راغلی عبد الله ابن مسعود دې ته وتی سر غوسکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولیدو الحمدلله ویری
او د تبرانی روایت د نبی رسول الله د شکر سجده او فورن په سجده پرې وته او دا یو فرمایل فقوتیا دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین الله حمد ادا او دا یو ویلي چې ابو جهل زما د امت فرعون دی او زما د امت فرعون دا د موسی د فرعون نه ډیر سخت دی ځکه د موسی فرعون په آخري وخت کې کلمه د ایمان ویلې وقغه وخت کې نه قبول شوه دی خو آخري وخت کې ممدق قشان وَإِن تَنْتَهُوا کچری تاسو منع شئ د کفر نه او د جنگ نه فهو خیر لکم دا غوړه د تاسو لپاره وَإِن تَعُودُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ ک تاسو واپس قتال د نبی ته نعود من ببر واپس لنصر علی مدد د تاسو ولن تغنیا د ببن کیان کوم تاسو نه پیاتکم جماعتکم دل تاسو شایعت شی ولو کثرت اگر کډی رشي وان الله قنا الله مع المؤمنین د مؤمنانو سره د په کثری د ان سره د اجتناب شي وین الله مع المؤمنین او په ته سره په تقدیر د لام سره شي ولئن الله کلام پکې راو باسي نو ان بشي او کلام پکې نه نو ان بشي په ته سره درود شریف وای